بسم الله الرحمن الرحیم. راغلیو چینارونو ته کوم چې د ارنګ برنګ په لاره کې راځي. د اختر درېیمه ورځ ده، ډېر خلک راغلی دی د خپلو فرصتونو او چې کوم معاشرتي بکیړې دي د هغو نه فرصت لمحې ایستلي دي او راغلي دي. موږ هم پکې راغلي وو. ډاکټر فضل خالق ثاقب صاحب دی، بشیر صوباني صاحب، اکرم همدرد صاحب او احسان الله احسان صاحب دی. یوه وړوکې شان مشاعره به وکړو او د دې اختر د خوشحالیانو په اړه باندې به خبرې اترې هم کوو. په دې هیله باندې چې کم کتونکي اورېدونکي دي هغه به یې خوښوي. په خپلو یو دوه ماتو ګډو شعرونو باندې به بشیر صوباني ته دعوت ورکوم چې کلام را شریک کی. شعرونه دي چې دشمن می تر کاله را رسیدلی. ډاکټر صاحب، چې دشمن می تر کاله را رسیدلی، د مرۍ پورې می زړه را رسیدلی. چې دشمن می تر کاله را رسیدلی، د مرۍ پورې می زړه را رسیدلی. هغه و چې د احساس د سیلاب برخه هغه څاڅکی تر باڼه را رسیدلی. په ډېر درناوي باندې ځوانکوله شاعر، د رومان او مزاح ترجمان شاعر بشیر الله صوباني ته دعوت ورکوم چې خپل کلام را شریک کړي. السلام علیکم. د ټولو نه مخکې خو زه د حسن صاحب د شکریه ادا کوم چې په خپل پروګرام کې موږ له وخت راکړو او ورسره د نورو ملګرو احسان الله احسان صاحب او اکرم همدرد صاحب او ډاکټر فضل خالق ثاقب صاحب. حسن صاحب یو دوه شعرونه د منیر بنیری نه په معذرت چې یاران په ما زه په یارانو باندې سر شیندمه، یاران په ما زه په یارانو باندې سر شیندمه، یاران ساتم خو یاران ساتم ماران نه ساتم، زما سلام د سر په سترګو قبلوي دا خلک په چاپیر چل کې مسلمان ساتم هندوان نه ساتم. مننه ثاقب صاحب. غزل ده چې د چا د یاد زندان ته استخپله سړی رسی، د چا د یاد زندان ته استخپله سړی رسی، څه داسې کیفیت ته کله کله سړی رسی او انسان خو د ازل نه په ښکلا باندې مین دی، فطرت یې دی د ګل غیږ ته په خپله سړی رسی. فطرت انسان خو د ازل نه په ښکلا باندې مین دی، فطرت یې دی د ګل غیږ ته په خپله سړی رسی. او چې ټول نیک عمل خلک د جنت په لور روان شي نو خود به جهنم ته بد عمله سړی رسی. همدرد صاحب شعر دی چې 1500 کال سفر شرط دی دا سوچ پرېږده، 1500 کال سفر شرط دی دا سوچ پرېږده، خپل عشق لا محدود که بې مزله سړی رسی. او حسن صاحب شعر دی چې یو چا د یو سړي د پرمختګ په حق لوي، یو چا د یو سړي د پرمختګ په حق لوي، ویل زه ته ورسره مل شه ګنې اجله سړی رسی. او بل شعر پکې دی چې تور سترګې او شین سترګې بلاګۍ پرېښودل غواړي. بخښنه غواړم، شین سترګې او تور سترګې بلاګۍ پرېښودل غواړي، خدا سوچ کوم چې دې سوچ ته به کله سړی رسی. مننه. شین سترګې او تور سترګې بلاګۍ پرېښودل غواړي، خدا سوچ کوم چې دې سوچ ته به کله سړی رسی. او مننه. او ثاقب صاحب اخري مقطع ده چې بشیر صوباني لږ شانتې کې سوچ ورله پکار دی، بشیر صوباني لږ شانتې کې سوچ ورله پکار دی، د شعر په حقیقت به دې بیا اله سړی رسی. ډېره مننه. د بشیر الله صوباني د خوندور او زومانه کلام نه وروستو زه د دور حاضر کاظم خان شیدا جناب ډاکټر فضل خالق ثاقب صاحب ته دعوت ورکوم چې خپل کلام را سره شریک کړي. اگر چې د دې کلام لږ سخت وي خو ډیر زیات معنی خیز او جوور کلام وي. په ډیر درناوي باندې فضل خالق ثاقب صاحب. ډیره مننه حسن ګل صاحب او ټول اډین ته زه د مینې او د خلوص سلام پیش کوم. نو دا کلام دی دا وایا پیروي د شودو لري نرمي،
دا اوایا پیروي د شودو لري نرمي سبا وایه کو یار په اننګو لري نرمي دا اوایا پیروي د شودو لري نرمي سبا وایه کو یار په اننګو لري نرمي دا څنګه نازک ګل کوي ژوندون یې په محفل دا څنګه نازک ګل کوي ژوندون یې په محفل شاید تیره سنان د تور ازغو لري نرمي شاید تیره سنان د تور ازغو لري نرمي مامور چې په خپله پیره کړي شواروز مامور چې په خپله پیره کړي شواروز په خیال بدلیمو خار د بڼو لري نرمي او نازک شبنم چراغ غلې غلې په تیاره کې نازک شبنم چراغ غلې غلې په تیاره کې د ګل د نازک غیږ ته پراتلو لري نرمي او کلی و نازک تبا چې پروانې په شبنمو کلی و نازک تبا چې پروانې په شبنمو نو ځکه به نکهت یې په وږمو لري نرمي او یادونه دې زما هر یو پر هر ته اندمال شي یادونه دې زما هر یو پر هر ته اندمال شي په پټه په خپل ځان کې د اوبو لري نرمي او سپوږمۍ سره د اوسن په تورتم په بام راخیږي سپوږمۍ سره د اوسن په تورتم په بام راخیږي سپوږمۍ ته به تیارې هم په تیارو لري نرمي او حسن صاحب مختره چې ساقي به د لحد په منځ د مړي خبر نشته ساقي به د لحد په منځ د مړي خبر نشته لاچار به څه د لاندې د خازو لري نرمي ډېره مننه شکریه احسان الله احسان صاحب راسه ناست دی ډېر بهترین شاعر دی خو وسې معذرت وکړو په دې بنډار کې د کلام ویلو نه نو د دې بنډار په اړه او زمونږ چې کوم دا د ملګرو راتګو دې ځای ته کوم چې چینارونه دي تخت چینارونه د ارنګ برنګ په روډ باندې دلته رالو د اختر درېیمه ورځ ده نو احسان الله احسان به په دې حوالې سره خپل احساسات زموږ سره شریک کړي په ډېر درناوي باندې احسان الله احسان صاحب ډېره مننه تشکر ستاسو د ټولو ملګرو په دې هیله باندې چې د زندګۍ په هره موقع باندې به دغه شانه ګډون کوو دا به زمونږ یو د ژوند دپاره زمونږ د زندګۍ د تیرولو دپاره یو ډېر مثبت ګامونه دي دا داسې سیر سپاټه او دا دغه شانه ګپ شپ او د یارانو بنډار دا زمونږ راځي دا هم د ادب سره تړلی دی شعر لیکي ډېره زیاته د ویاړ خبره ده خوشایند خبره ده چې زمونږ په قام کې ادیبان شاعران او دغه شان د قام سترګې را پیدا کېږي زما سابقه سټوډنټ هم پاتې شوی دی د سیوۍ سره تعلق ساتي ما ته پته نه وه خو ډېر زیات فخر پې کوم چې کلام لیکي نو بلنه ورکوم شفیق ته خپل تخلص او چې کوم تعارف دی هغه به څه پخپله وکړي او یو خوندور کلام به هم د مینوالو سره شریک کړي په ډېر درناوي باندې شفیق بسم الله الرحمن الرحیم مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکړو زما نوم خو شفیق دی سیوی اوسېدونکی یم دا بلکې زموږ سرجیم پاتې شوی دی خو زما ګوډ شعرونه دي سرجي چې ستا مینې دی جوړ کلی څنګه ورک به شي جانانه ستا مینې دی جوړ کلی څنګه ورک به شي جانانه دا هغه زخم نه دی چې راډک به شي جانانه ستا مینې دی جوړ کلی څنګه ورک به شي جانانه دا هغه زخم نه دی چې راډک به شي جانانه چې دوه قدمه هاخوا ترېنه لاړ شم غوسه شي چې دوه قدمه هاخوا ترېنه لاړ شم غوسه شي چاپېره د دې ټول کلي بس شک به شي جانانه او شفیق خو ورک سړی ستا په سترګو کې پیدا شو
شفیق خو ورک سړی او ستا په سترګو کې پیدا شو له سترګو یې وانړه بې درک به شي جانانه. او یو بل شعر دی چې زما د چا سره یاري وه بس ته یې پرې مېښوده، زما د چا سره یاري وه بس ته یې پرې مېښوده، تش کنډر څوکیداري وه بس ته یې پرې مېښوده. او زه به د شپې د کور نه کوز شومه بهر به ومه، زه د شپې د کور نه کوز شومه بهر به ومه، صرف پیریانو سه یاري وه بس ته یې پرې مېښوده. زه به د شپې د کور نه کوز شومه بهر به ومه، صرف پیریانو سه یاري وه بس ته یې پرې مېښوده. او شفیقه کښېنه په قلار شه زړګی مه خوږوه، سرجي چې شفیقه کښېنه په قلار شه زړګی مه خوږوه، زما د ژوند دغه قصه وه بس ته یې پرې مېښوده. یو مات ګوډ غزل دی ودې کې خو به لږ هغه پکې هم نه ځکه چا ته نه دی خوستلی. وایي چې یوه شپه د یار څه ناست وم دغه ستوري مې ګواه دي، یوه شپه د یار څه ناست وم دغه ستوري مې ګواه دي، قسم دی چې د یار د خولې خوشبو مې بې کوله، او قسم دی چې سپومۍ راته رحم په بټو ګوري، قسم دی چې سپومۍ راته رحم په بټو ګوري. دا واوره دې ته ګوره دا سپومۍ به ګوایي کړي، دا به پاک الله ته وایي چې تا هم ورته کتل او ما هم ورته کتل، دې جینۍ ورته دوکه کړه شفیق هم ورته کتل. ربه ته بس انصاف وکړې دې جینۍ له سزا ورکړې، شفیق ځان له ډېر خفه دی، شفیق ځان له ډېر ژړېږي. بس دغه یو مات ګوډ نه بهترین نظم کومې چې په اخره کې آزاد نظم و ډېر زبردست